صلوات و سلام معجزات ډیرو یو سو هغه د وخت مناسبت سره هغه ذکر کو کله د هجرت پشپه باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره تلو بغار کې نو کله چې غار سور ورته وی په غار سور کې پیغمبر علی السلام درش په تیر کړه پیغمبر علی صلوات و سلام حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ویل دا کافران و پسې ګرځیدل ابوبکر رضی الله تعالی عنہ ورته وی دا کافران د غار خلیل را رسیدل د غار خلیل را رسیدل حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د کافران هغه خفي ولیدل پیغمبر علی السلام ته حضرت ابوبکر سے وی کدی کافرانو دا سخت او قتل نو موږ ورته ښکار حضرت ابوبکر سے غمجن پزان نو نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبی صلی الله علیه وسلم ورته یا ابوبکر تاسو ګمان نه پاغه خلکو پاغه دوه کسانو چې داغي سره دریم الله دی مو تایو دریم را سره الله دې مې یریږي الله به مدد کوي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وا چې کافران د غار خلیل را رسیدلی او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قضې کې ته الله محفوظ کړ یعنی خلیل راغلی نږدې راغلی دا معجزه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم دارنګه حضرت ابوبکر صاحب دغه واقعا ذکر کړي چې موږ په دغه شپه باندې چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله رب العزت فرمایل چې دیني منوره تلاړ شي په لار باندې ناشنا واقعات راغلي ابوبکر صاحب وی موږ په خلکو انعام چې دی چا غیر کړل یا قتل کړل او یا ژوندۍ راوست سلسله خان با اغل انعام کې ورکو سلو خان د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په سر باندې خو کچا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شهید کو یا ژوندۍ نیو نو سلو خان باور کو او ابوبکر صاحب ژوندۍ نیو یا شهید کو نو سلو خان داغه په سر باندې نام نو سلو خان هغه وخت ډیر شو کړ نن سبا چې چاته وی لینک روزر بدل انعام کې در کوم کړه پلان کې دی وزن آیا لینک روزر خو لاړ دی چې تا ورته چې دا یو ټوډي گاډي د لاخلم انعام کې نو مم دل چې دین نن سبا قتل کړي نو هغه سراقه ابن مالک یو سړی هغه د دې انعام پته مو چې زبا الیاذ بالله پیغمبر علی السلام یا ابوبکر صاحب شهید کمو داسل خان په دوانه می شهید کنه خو بیا 200 خان دي هغه ور پسې را روان حضرت ابوبکر صاحب وی د موږ ترانځ دیش وډیر نږدې راغی ایمان نبی صلی الله علیه وسلم ته او فرمایل چې دا سړی خو موږ په سړی نږدې راغو د قتل په اراده را روان ایمان ته نبی اسلام مې یریګا هغه وخت اشاره وکړه کلمات وی دا هغه اس پزمکه خخیده د سراقه ابن مالک اس چې دین وسدي په مخ پزمکه کې دن روان ورور لاندې تل هغه په आवाज وکړو وی ما ته پته چې تاسو ما ته خیره وکي الله نه را سوالو کې تاسو ته سنوي ما زما اس چې دغه پزماکه روان دي لکه د قارون می پزماکه دنه کوي دغه د دې کافرانو دا یقینو چې دا پیغمبر علی السلام چاته خیریو کنا بخامخه قبلی نو هغه نبی علیہ السلام ول دعا وکړه کې پرې خو د 2 ځله 3 ځله بعض روایتو کې راځي چې د اراده وکا او زما کې سراقه ابن مالک ځان طرف کا بل اخر هغه ورته بز پوشم سراقه ابن مالک دغه وخت کې کافر وي ز پوشم چې تاسو ما ته خیری کړی دی بس تاسو ته سنوي ها دومره دا چې اوس بس تاسو د حفاظت د پاره ولاړ لکه مکی مشرکانو لارې تقسیم کړي وي ته په دې لار شه بل ته وي ته په دې لار نو سراقه ابن مالک وی بس په دغه لار کې ناستم چې څوک براتل نور نو ما به چې په دې لار ما دا قتل په دې پیغمبر علی السلام نه دیت نبی علیہ السلام ورته یو بل خبره کوي سراقه هغه ایمان بیا راوړ وی سراقه هغه بس حالتي چې کم د قیصر او د کسرا غ بنگلی دی هغه بستا لاس کې پراتی د سرو زرو بنگلی هغه د څنګه کې دي چې یو غریب سړی لکه نن سبا چاته وي چې لکه دا وزیر اعظم حکم ټوپې دا یا دا غاډي را بتاته ملوش سونه خوشاله زه غریب او چرته هغه نو دا نبی اسلام دې باندې یقینو کا هغه بتاته خدای درکې نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه